او که یو سړی علما فرمایي په مځکه باندې قادر ایسي په مځکه باندې کېنستلی سي رکوع او سجده کولی سي بیا د ده لپاره د اشارې باندې لمونځ کول دغه قابل قبول نه ده په ده باندې لازم ده چې دی رکوع او سجده وکړي په ناستو دې وکړي هغه په هره طریقه سره دی کېنستی سي او که چیرې دی په مځکه باندې سجده نسي کولی فقها فرمایي بیا دې هم دی په مځکه باندې کښېني اشاره دې وکړي لیکن په مځکه باندې دې وکړي ځکه په مځکه باندې کېنستل دغه بهتره دي د دې نه چې دی یو جج باندې کښېني مثلا نن سبا کرسۍ دي یا هغه میزونه چې هغه د لمانځه لپاره بعضې مساجدو کې کېښول سوي بهتره دغه ده بهتره طریقه دغه ده چې دی د په مځکه باندې لمونځ وکړي په هره طریقه سره کېنستی سي پلترۍ وهلی سي پښې د قبلې طرف ته غځولی سي په بله طریقه سره کېنستلی سي ځکه چې څومره سړی مځکې ته قریب وي دومره عبادت الله رب العزت ته خوښ که یو سړی د مځکې د کېنستانه معذوره وي بعضې مشکلات بعضې بیماریانې دا دي چې سړی په مځکه نسي کېنستلی بیا شریعت حکم کړی دی چې دی په کومه طریقه سره په څه شي کېنستی دی د کښېني